السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. زه یم محمد رزاق او نن را سره په څنګ کې ناست د سوشل میډیا سټار عمر جمشید دی. عمر جمشید بھائی سره به ګپ شپ لګو، مونږ سره اوسئ. السلام علیکم عمر بھائی. وعلیکم السلام. د ټولو نوم بیا خو ته په خپل پروګرام کې هرکلی هم د ټیم راکولو یو جهان مننه. ډیره مهرباني، قدرمن شي، عزتمن شي. عمر بھائی ډومبه سوال به زه دا وکم چې تاسو سوشل میډیا ته څنګه راغلی؟ دا خو ما موبایل دکانو نو 2013 خبره ده. نو 2012 2013 نو د یوسف جان پروګرامونو ما کتل، نو زه د هغه نه متاثر شوم او د سوشل میډیا ته رالم. دغې د وجې یوسف جان نه متاثر شوم. ها نو څنګه کار شروع کوي؟ بیا خو مونږ کلیوالي یو که نه مخامخ سستون دې زر ته راغلی وي؟ نه یاره مخکې ما تجربه دومره نه وه. ویډیوګانې ما ډېرې کولې تر 2020 پورې ما تجربه نه وه. د هغې نه پس لکه الحمدلله ثم الحمدلله چې لکه زه خلکو نه چې کوم کوېسچنز کوم، د هغه طریقه کار، د هغه ویډیو طریقه کار، هر یو شي باندې زه ډېر زیات پوه شوم. په پیج باندې، په ټیک ټاک باندې، په هر یو څیز باندې پوه شوم. اوس ماته اسانه ده الحمدلله. ها عمر بھائی بل سوال به زه دا وکړم چې اکثر مونږ ویډیوګانې کوو که نه، اکثر مونږ پسې ډېر خلک خبرې کوي لنډې ډېرې. آیا داسې تاسو پرې شوي دي؟ یاره دا خبره تا بالکل صحیح وکړه. اوس د یو څو ورځې مخکې یو سړي به ماته کمنټونه کول، یو چا سره ذاتیات وو چې پلانکي پسې خبرې وکړه، پلانکي غل دی، ډاکو دی، ده پسې خبرې ولې نه کړې. نو ذاتي مسلې وي چا سره، تا ته یې چې ته راواز اوچت کړه، ته صحافي یو، ته سوشل ورکر یې، ته آواز اوچت کړه. نو مونږ دا پرسنل پیج دی زما، عمر جمشید په نوم چې کوم پیج دی دا زما پرسنل پیج دی، او دا لکه ما خپل پیج دی. زما څه زړه غواړي زه به هغه کوم. پوه شو؟ یو سړی ماته په کمنټ کې ته دا وکړه، ته دا وکړه، نه، زما کار دا دی مینه خورول، نفرت نه خورول، یو پازیټیو میسج ورکول، یو ښه میسج ورکول، او اتحاد په خلکو کې پیدا کول. داسې شر یو فساد دا شیانو نه زه لرې اوسم. بالکل عمر بھائی، اختلافات پکار دي، ودې ساتي چې اختلافات نه وي، خو د ادب او د اخلاقو دایرې دننه د اختلافات ساتي. خو عمر بھائی نن سبا خو ویډیوګانې ډېرې کمې راځي. بالکل ویډیوګانې کمې راځي. زه خپله کار او روزګار کې مصروفه وم، خو زه شوقي چې کله په هفته کې، کله په 2 هفتې پس، کله میاشت کې چې کوم دی نو زه ویډیو جوړې کړم. نو اکثر ګوره ما ته خلک دا خبره هم وکړي چې یاره عمر بھائی تا نه پلانکی مخکې شو، ډینګی مخکې شو که نه، دا راته ووایي. او زه چې ویډیو جوړه کړم که نه، نو الحمدلله ثم الحمدلله زه خلک بیا کراس کړم. او اوس ما په خپل تحصیل کې چې کوم دی نو په پیج ټولو کې غټ دی، او انشاءالله ضلع کې په مقابله کې هم انشاءالله ضلع به راکراس کوم، که لږ اوزګار شوم ورته انشاءالله. عمر بھائی تاسو خو نن سبا پروموشن ویډیوګانې جوړوئ، نو د هغې باره کې څه وایي؟ بالکل یاره اوس یو سړی ما ته وایي چې راشه ما د هوټل ویډیو وکړه، او د ما د یو بل څه کاروبار دی هغې ویډیو وکړه. نو خامخا زه چې هغه ته زه راځم، نو په لرې باندې ما پټرول یا سینجي سوځي، خرچه مې کېږي، څه به خروس کړو که نه. نو هغه نه زه دا ډیمانډ کوم چې یاره تا به په دې باندې دومره خرچه راځي، ځکه چې خرچه خو په ما نه ما هم کېږي که نه. اوس که زه هر یو سړي ته فري ځمه، کله یو ځای ته، کله لاهور ته، کله اسلام آباد ته، نو زما دومره وس نشته چې زه د هر ځای ته لاړ شم بالکل چا نه پیسې وانلم. نو خامخا زه هغه ته یم چې یاره ماته پیسې راکړه، دومره پیسې مې کېږي، حق داسې سوال نه دی. دا زه خپل یو هغه نه زه هغه ته سروس ورکوم، زه ورته ځم، زما ټیم ځي، زما کیمره ځي، هغه ته زه ټایم ورکوم. نو که هغه نه زه ډیمانډ وکړم نو دا څه غلطه خبره نه ده. بالکل دا بده خبره نه، ځکه چې تا پټرول سوځوي، د لرې ځای نه راځي، خپل ټیم ورکړه، خپل کار باندې. عمر بھائی د میډیا نه علاوه کار څه کوي؟ مړه زه داسې خبره ده چې څه شی په لاس راځي که نه هغه کوم. بالکل مزدورۍ کې څه شرم نشته، حلال رزق، څه شي نه چې د 100 روپۍ راوځي که نه نو بس لګیا وم. ها عمر بھائی نن سبا خو ستا په پیج مونږ ګورو شاعرانو سره ډېرې مرکې ریکارډ کوي، نو دې باره کې څه وایي؟ یاره د شاعرانو سره ما مخکې مرکې نه ریکارډ کولې، خو زه یو کس لکه د شاعرانو سره میلو کوم، او هغه ما چې کوم د شاعرانو ریکارډینګونه وکړل، هغه ما په ټیک ټاک باندې ډېر زیات وایرل شول، زما په پیج باندې ډېر زیات وایرل شول. نو زه یم چې یاره څومره هم دا کسان دي او نوي شاعران دي څوک نه پیژني، نو ما کوشش دا دی چې دوی زه رامخې کړم او د خلک یې وپېژني. والحمدلله ثم الحمدلله ډېر داسې شاعران دي چې ما رامخې کړل، هغې سره یوسف جان هم انټرویوانې وکړي، داسې وایرل شول. بالکل عمر بھائی نن سبا نویو زلمو کې راځي اکثر میډیا باندې ډېر شوق لري، د خلکو ته به څه پیغام وکړي چې په میډیا کار کوي؟ یاره زه ورته یم چې راشئ کانټینټ جوړوئ، خو لکه کوم غلط کانټینټ دی دا بو او پلانکې او ډینګې په ټیک ټاک کې دا شی مه کوئ. یو عزت والا شی جوړ کړئ،
ګوره که هر یو سړی په دې لپ سینګ غانې مانې کوي که نه نو دا وایرل کېږي نه بالکل پوه شو دا وایرل کېږي نو هسې راته ځان ته ګناه مه دغه کوئ یو ښه شی جوړ کړئ یو سبق آموز ویډیو جوړه کړئ چې هغې نه خلک فایده والي چې مړ هم وي چې تا ته هغې فایده میلاویږي ثواب درته میلاویږي بالکل بالکل عمر بھائی آخري سوال به زه وکړم او سوال دا دی چې داسې په ژوند کې کومه مرحله ستاسو راغلي چې هغه ستاسو په سترګو کې اوس هم غړېږي هغه مرحله ستاسو بالکل نه هېرېږي یاره داسې ډېر زیاته راغلي یار ځکه چې سختیانې مختیانې ما ډېرې ولیدې جی جی پوه شوې او نرم وخت مې هم ولید او سختیانې مې هم ولیدې لکه ما په رسټورانټ کې منیجري هم کړې ده که نه جی جی د هغې نه مخکې ما ټیبل میني هم کړې ده جی نو هغه سخت وخت هم ماته یاد دی چې یاره ما ډېر زیات کار کولو سهار 8 بجې به پاڅېدم شپې 2 3 پورې به ما کار کولو ټیبل میني به مې کول هغې نه بیا ما ایکسپیرینس وشول بیا اوس بیا ما ته منیجري افرونه راغل بیا ما منیجري هم وکړه خو هغه سخت وخت ما ته اوس هم یاد دی 2 میاشتې ما کار کړی و پورې پنجاب کې او ټیبل میني ما ته اوس هم یاد دی چې ما ډېره زیاته سخته تېره کړې وه په زندګۍ کې جی جی بالکل سخت خدا الله طرف ان شاء الله هغې په سره هم وي خو عمر بھائی اخري کې به څه پیغام ورکوي اخري کې به دغه پیغام کوم ټولو ملګرو ته چې مهرباني وکړئ دا د مدینه مخکې ما وي چې دا ټیک ټاک باندې دا کوم خلک دا غلط الفاظ استعمالوي جی جی بالکل. دا خلک بالکل مه لایک کوئ ځکه چې دی به تاسو لګیا وئ دی تاسو چې لایک کوئ فالو کوئ دی نور هم تیزیږي بالکل بالکل پوه شئ او اوس یو غلط سړی ته فالو کو لایک دې کو او هغه ورور هغه چې ما او زه خلکو لایک کما جی یی کنه بالکل. بل است به غلط الفاظ استعمالي چې بالکل. بل است به غلط الفاظ استعمال هغه غنی منی کیږي نه نو که چېرې داسې خلکو نه تاسو بایکاټ وکړو کنه بالکل. نو دا خلک به چې کوم خپل کنټینټ چینج کی Change به چینج بالکل. به کی نو ان شاء الله العزیز یو خط قدم بوالي نو دا خبره ده چې دا خلکو ته کوم غلط سړی به سپورټ کوي جی جی بالکل ډیره زیاته مننه عمر بھائی ستاسو د ټیم راکولو جهان مننه ملګرو دا عمر جمشید بھائی چې مونږ سره یې مرکه ریکارډ کا د بلې مرکې پورې مونږ ته راکړي اجازه چې چېرته هم الله مو ښه د باد بریالي ساته د لوی الله په امان